ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف او بیماری پر راغلی ده، دا ولې راله او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کوم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علیه السلام 5 نوسیو، دا هغه 5 پشته پس. ډیر عبادت گزارو او ډیر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیہ السلام لور وه، د ابراهیم علیہ السلام درواره لور، د لوط علیہ السلام لور د مور وه او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې. ټول پیغمبران عبادت گزاری، خود ډیر زیات عبادت کړي، ډیر عبادت گزار تیر شوی او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه او څه د غر لمن کې وه. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده. ډېره زیاته آباده علاقه وه، اوس هم وایي ډېره آباده علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کوم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی دی. او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه وه زرخیزه، وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټره او ډیر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي په د زیتون او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتي فصلونه او قیمتي میوې اوس هم په هغه علاقه کې موجود دي. ځمکې څونه وه؟ علما لیکي وي 1500 قلبې یې وي، 1500 یو قلبه 2 غویانې، نو 1000 غویان او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیدار مزدورو. نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به یې څونه. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدي، هغه لیکي او 2000 ګډې چیلې وې، 2000 او 3000 اوښانو او 6,000 اوزر ګډه چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه و د فصل د زراعت او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر او د اوښانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مالدار، دومره مالدارو مهمان نوازي خو د ابراهیم علیه السلام نوسیو او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو. دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازي پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به یې ډوډۍ واغېشته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې. وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله.
یو شان د رب العالمین عبادت یې کو. دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغې اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو چېر ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي. ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دیګ ور خپل دشمن وګڼئ. دی خو وی چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غصه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دل یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلق دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کړي، نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلان کې سړی دی، د زه خوښ یم، زما هم خوښ دی، جبریل ته هم ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلان کی بنده سره د الله مینه ده، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. هغې هم ورسره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې د بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټۍ نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توضع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلق وی لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتی طور د شیطان دشمنی هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي، نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کړي. نو دا خراب خلک بیا د نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کې رو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي، هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کوي؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو موږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیا وې او د ایوب علیہ السلام صفت یې کو. نو د شیطان په زړه کې کرښې چې اوهو دا خو دیو نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي،
دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وی یو عبادت به نه کوي، زړه مطمئن دی، زړه نه روغ دی، بچی شته، ښځی ده، اوه زامن اوه درې لوڼه وی، اوه زامن او درې لوڼه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران، نو دی به عبادت نه کوي. د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي. دا خو خدای مال ورکړی دی، نوکران یې ورکړي دي، دا رته خدای والي چې د عبادت وکړي. الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دی څه دی؟ وی الله ته د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم، ډېر استه عبادت وکړي. دی خوار وخت کې ابلیس الله سره په ډغره دی. وی ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه، ځه مال ته واله برباد یې کړه، او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه سره کې وکړه. زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړی او کې نه اړی. رونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وي، خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه. ویرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې آیات دو معنی کوي علما. وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي. عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد، او بعض علما وی نه، وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغې د دې انسان د مسلمان حفاظت کوي، د شیطان نه ساتي. شیطان خو لوی دشمن دی. دا نیکان خلق بربادی وسوسې ورته کوي، نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی، دشمن خلق وجني. ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم، ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم، ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم، ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم، چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي. هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغې د انسان حفاظت کوي. ته خو رانږدې شه چې برابر دی. شیطان نه پرېږدي، دی خپل وس کوي. اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مباسي او څاروي بربادوي، خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي. الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتو حفاظت پورته که څه دی خوښی کوه. دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل. وی نن به یو کمال کو. ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی. څنګه چل به کو چې د هر څه وله برباد کو، په ده د الله عبادت بند کو. یو بچی یې پاسید، وی ما زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه، نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې دله مړه کړم، اور به پې وله بل کړم، ختم به یې کړم. وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کا، او بیا ماته ووایه. هغه لاړ، هغه اوښان خو یو ځای کې سرېدل، او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه، طاقت یې ورکړه. یو مضبوطه چغه یې وواله، او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو. نو ابلیس خو لکه د پیری په شان هر شکل بدلولی شي، د مشر ساروان په شکل یې که ځان. حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي، مونځ کوي، ورله راغې او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو، چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه. وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو، او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو، او جکه دې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بیږي او دا دي. حضرت ایوب علیه السلام فوراً ووی انا لله و انا الیه راجعون. کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي. دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. کله په تاسو باندې ویزه مصیبت راولم، مال بدل کمو، ستا وجود کې به تکلیف راولم، بچی بدل وجنم. الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة
هغه خلق چې هغوی په دې مصیبت صبر وکړي الله وی وی زیری والا ورکا خوشخبری ورکا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. انا لله وانا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطری او نفسیاتی علاج دی. په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي؟ دی وی دا خو زما مال او رانه بل واغشته ځکه دې غمجن شي. داسې وایي که نه؟ دا زوی خو زما او دا رانه بل واغشته، دا مال خو زما او بل رانه واغشت، دا روغ صحت خو زما بل رانه واغشت. نو دی په دې دړمنې کې د ما نه دا مال دی بل ولې واغشت، دا بچی رانه ولې واغشت، دا ژوند دی رانه ولې واغشته. نو چې دی وی انا لله دا خو زما نه، دا هر څه د الله دي. دا نفسیاتي علاج شو. او دا مال خو زما نو، دا بچی خو زما نو، دا جامه خو زما نه وه، دا ځمکه خو زما نه وه، دا د چا وه؟ الله. نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه زما شی واغېسته، د هغې نفسیاتي علاج شو. زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه، بربنډو، ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رایستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رایستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه را بار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه را بار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم. دا هر څه خو د الله دي. الله واغېشتل. دا چغې ولې ووام او دا فریاد ولې ووام. دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وی دا شی د ما نه لاړ بیا خو باړو میلو نه شي. دا زوی لاړ ملاقات اوس کم ځای ورسره کېږي، دا مال لاړ دا خو باړو میلو راته نه شي، دا امرایي رانه لاړ دا خو باړو میلو نه شي. نو چې کم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ و انا الیه راجعون. مونږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي، که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه، او دا خو زما و. الله و انا لله، دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو، و انا الیه راجعون. د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله سوی صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي، چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که، او چې په هغه منځ کې یو شی پروتي یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدلان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سرباري. اولئک څنګه دی؟ علیهم صلوات من ربک ورحمه. دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون، جنت ته بمزي دې سرباري شو. او د ایوب علیہ السلام متعلق هم الله وی نعم العبد، ډېر ښه بنده، انا وجدناه صابرا، دې موږ صابر موندلی. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وی صابر موندلی، صبر بهترین شی دی. قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی د اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو په لس ورکوي، چاله به یو په شل ورکوي، چاله یو په 200، او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به نه، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت نه وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته ځه. نو په تکلیف او په مصیبت صبر، آزمایش خو راځي، په نیکانو راځي. حدیث پاک کې راځي، ترمذی شریف حدیث دی، اشد الناس بلاء الانبیاء، ډېر زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي.
ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره ډیر نږدې دی الله ته پاغه، بیا چې څومره نجات نږدې دی پاغه راځي. او تاسو ته یو مثال درکم، سره در چې اور کې واچي نو دا د تو سره ویلی شي نو هغه ګیلټ او زنګ ته ختم شي نو سوچه خالص روزي. داسې ده که نه؟ او چې ما ته پته را چې که کاغذ اور ته غورځوم بربادېږي نو څوک کاغذ اور ته نه غورځوي، یا یو ډکې دی که دا اور کې منډم دا رانه ختمېږي لوخړه کېږي نو نه منډم، او چې راته پته ده چې سره زر منډم نو سوچه کېږي نو منډم. نو دارنګې د دې نیکانو صالحینو پیغمبرانو مثال د سرو زرو دی. دی لکه تکلیف ورکی رب العالمین نو دی وسره نورم کمال ته رسیږي، درجې نورم بلندیږي، اگر چمک نورم زیاتیږي. او د دې ګنده او فاسقانو فاجرانو مثال د کاغذ او د ډکو دی. الله وی کور ته مې وروغورځول بس لوخړه کېږي ختمېږي. که لږ تکلیف مې راوس ایمان پرېږدي، که یو څپېړه مې ورکړه چې ټیکو مې د کاغذ مثال دي لوخړه به شي هغه ایمان به مرزره پرېږدي. که لږ معمولي زور مې وله ورکړه نو د ایمان هم ورسره پرېږدي ختمېږي. د ډکې مثال یې دی. نو ځکه چې کم حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی چې څومره کم سړی په دین کې سخت د دنیا ازمایښونو په هغه زیات راځي. سخت په دین کې اوسپنه ده، سخت په دین کې سره زر دي، سخت په دین کې تانبه ده، مثلا سخت په دین کې پیتل دي، نو ده لکه اور ورم کې نو دی به صفا کېږي، زنګ به تېزي، دی به سوچه کېږي، خالص کېږي به. او د دې نورو مثال د کاغذونو دی او د بون دی او د ډکو دی چې ورو دی غورځول دوړه کېږي نو هغې سره ګزاره کوي. زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. زخه شوه د یو غم خلاص شو. سبا هم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه، او په بچي په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو. دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه ناڅه اوزګار شم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وی دړ لږ کمزوری و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسېد، هغه وی ماله دا طاقت شته دی چې زه وله دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کوم. وی زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو، او خرو چې پې ورغې ارسې دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک پې په چغو چغو بیا جړلي. ایوب علیہ السلام کو ټینګو وی راشه کنه تو مغسې لګي خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف به څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې، ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټی خراب کړه، ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې، لنډې بونډې یې کړې. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې مې وې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه، او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دي، پیسې دې م لګوي، وینه هم در نه وباسي، زخمونه هم در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی. که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دی. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوته علاج کوي، تا له اپریشن کوي. ته خو د چغې به وې هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټران وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې دی یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کړ، داسې چغې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی په زور یې تېسته. اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا، او زما نه خو دې غاښ وویسته، لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ د ټوله شپه چغې به پیل، لږ دړ به تېر شي، غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زما ورونو. نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد، بیا راغی په ځان یې مخ سر راکېښودل چې راشه هلته څه چل در رکوي؟ وی بیا وایي انا لله، دا خو زما نه دی، الله دی. ګډه چیلی د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه دي؟ او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو، زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي،
او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب هم پیش کېږي، هیڅ پروا نشته. د دې ګډو چیلو نه به دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي. او دا خو زمان و د الله چې په دې هم کار ونه شو، بیا بچي راغونډ کړل، وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ورله سبا نوره مدنه مو کي. یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وي، ما له زول او سیلی راوستی شم، دا ټول فصل به موله وسوځومه، او دا ټولې ځمکې به ورله داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وله، وایي زه ورده پې هغې فصل باندې. اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کي، بیا خو دا ګور جناب دا مونږ چې محفوظ یو، دا د چا په حفاظت محفوظ یو؟ د الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې، دا سوال وخت کوه. او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه، چې الله دنه د خپل حفاظت امان پورته کوه، نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې. ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غني ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صحیح ذل طوفان پې راغی، فتونه یې مسودېدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې. او د بولډیزرې دي خلک او هغې د بولډیزرې خو نشته، ټول پټي هم برباد شو، پکې پول هم جوړ شوې، پکې شګې هم رالې، پکې سې هم شلېدلې، ځمکې هم بربادې شوې، او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل دوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام له چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې هم لاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خره هم لاړل ختم شو، او هغه فصلونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شم، او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو. دی بیا وایي انا لله و انا الیه راجعون. بس ښه شو غم خلاص شوم، د الله و الله واغېشتل، د دې بدل به مال الله د قیامت په ورځ په یو ښه شکل کې راکړي. د بیا خپل میټینګ وکړه، خپل بچي راغونډ کړل، دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي، او ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده. لاړل لاله څه چل دی وکړه، یو مونځ نه دې ختم که، یو سجده دې پې بنده کړه. الله وایي بچي شته، ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته، بیا به نور مال پیدا کړو. زه وایي دغه اختیار مې هم دله درکړ چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل. وایي څه چل به کوو، فرشتې دي که نه بچي ورته وایي، د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې. وایي به بیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ولوړه ورته پې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام، بچیم دی او ښځی هم دا او څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې، شیطانان دا زلزله غوندې پې راوسته، دا اونې دا دغې ستنې منې وړقولې، چتونه یې پې راوغورځول، ټول بچي مړه شو، 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو. دې پکې خپله هم زخمي شو، بیبي هم زخمی شوه، دې هم زخمي شو، بیبي هم زخمي شوه. راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد، شیطان وله بیا راغی، شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوی که نه شوی، بچي لاړل، مال لال، هر څه دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته ویم، بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو، دې څه وایي پکا چې فریاد یې کړی، مخې والې وې، لږې یو پوټۍ شکوه کړی وې، بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه زه ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم. احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه، ای د بادشاهانو بادشاه، ستا صفت کوم. کوم ذات ته الذي احسنت الی، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا مال را کړې، ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه، ډېر خلک و چې اوښان یې نو دا خو تا را کړي وو، ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړي وو. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه. اعطیتني المال والولد، مال دې مال هم را کړی و، بچي دې هم را کړي، تا را کړي مال او بچي تا را کړي او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله. الله وی مال او بچي دې راکړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و. ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه، تا ته مې سجده کوله، زاري مې کوله، خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله، زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه وه، دا پکې دننه شوې وه. فاخذت ذلك كله مني، نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې را لوزګار کړ. الله اکبر.
زړه دې راله اوزګار کړه. هغه د مال او د بچو مینه چې مې زړه کې پرته وه الله هغه دې واغېشتل، ادې واغېشتل. خسته ذلک کله مني، ټول دې مانه واغېشتل. وفرقت قلبي، زړه دې راله اوزګار کړه. اوس به ایله ستا داسې شوق سره عبادت توب پروردګار اوس تماشه کوه. مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو، بچو سره به مې توجه به وه، د مال توجه به وه. دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي؟ مال چې څومره زیات وي غمونه یې زیات وي، دا توجه وه. اوس هغه توجه کټ، کنیکشن صرف چا سره دی؟ الله سره دی. اوس به بچی نه یادوم، بچی مې خوږ دی راشه علاج وله وکړه، بچی ناجوړه دی راشه علاج وله وکړه، مزدور ناجوړه دی ډاکټر له بوځه، وږې دی ډوډۍ ورکړه. نه هغه قصې لاړې ختمې شوې، د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل. اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده. فرقت قلبي، زړه دې راله اوزګار کړه، ربه زړه دې راله اوزګار کړه، خوشحاله دې کړم. فلیس یحول بیني وبینک شیء، اوس وي زما ستا په منځ کې پرده نشته، زما ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته، مال بچي رکاوټ نشته، اوس هر څه ختم. دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی، حواله مې درکړه. ښځه دې پاتې شو، چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو. مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې، یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده، وفات کېده. بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي، ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي. نبی هم خو پوهیو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم و، که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي، دا لور به مې نور هم پریشانه شي. وی دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى، چې څه درکړي دام د الله دی او چې د نه واغېشتل دام د الله دی. او فلتصبر، صبر دی وکړي، ولتحتسب، او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه. ګوره څه درکړل او څه واغېشتل د چا دی؟ د الله. دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې زه د مور نه پیدا کېدم څه ما سره هر څه الله راکړه، خو الله واغېشتل کړه. او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار، نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که نه؟ خو ازمایش ډېر سخت دی، ټینګېدل ورته ګران دی. غواړې به یې نه ګورې، دا به نه وایې چې یو سړي وي الله ماله صبر راکړې. نبي علیه السلام وی سألت البلا، وی مصیبت ته ځکه صبر خو هلې چې مصیبت وي، داسې شوه لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه، چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه، او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې، نه منل. شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی، ټیک ده چې بچي هم لاړل او نوکران هم لاړل، په خپلو لاسونو دفن کړل، خښ هم کړل، لیکن جناب الله سړی بیا هم په خپل ځان مقابله دی که نه؟ که د صحت یې خراب شو دی رسته عبادت وکړي. زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم درکړ. بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا کړ. اوس ورونو په دې ځان پوه کړي، بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي. بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی دی، دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې توکي په خوراک کې چې تا هغه ډوډۍ خو هغې نه مرض پیدا کېږي. په څه به ځان بچ کې؟ د الله په نوم. تېره جمعه مې درته ویلې بسم الله ووایه، که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله واخره، د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي. بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي، بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې توکي متیازې ورباندې وکړي. اوس ته نه ګورې چې کله د انسان زخمي شي نو فوراً ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ چې څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي، جراثیم پکې پیدا نه شي، بار نه را نه شي. دقه رنګې دې کوشش کړي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي. نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي. خو پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي، او که هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام ونه وایي نو بیا دې ته نه ساتلی دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار مه پرېږدئ. ګورو دا دې کې فلسفه ده، ماشومان به بار نه پرېږدئ چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نو وځي دی. ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي، دې ماشوم ته نقصان به دله ورسوي.
ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي، لاړې به ورته وکړي، جراثیم به روړي پکې ورته درته واچوي، ډوډۍ کې به درته څه واچوي، سپېمو کې به درته څه شی واچوي، د خپل لګیا د خپل کوشش کوي. ماسخوت څوک چې سار نه پاسي، نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سړی د باله شیطان فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي. خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونږ ته نه ښکارېږي. نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي؟ مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري، خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي. داسې مرض زیړی بیماری، کینسر بیماری، بله بیماری، بله خطرناکه بیماری، دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي. د مس یو قسم بیماری ذات الجنب ورته وایي، د پښتو بریخ، د پښتو کې بریخ پیدا شي. زمونږ د زنانه ورسره څه چل کوي، لاګې زیړ راوالي، معده چوک پې واچوي مثلا، اوله په دې سینه باندې وتړي، په دې پښتو وله وتړي، هغې سره لږ په قلار شي، ذات الجنب. عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالو، زیړ لرګې او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل، بهترین شی دی، خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي. یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي، حالانکه هغې کې ډېر لوی اثرات دي. نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړه او مریض ته به یې په خوله کې وراړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ذات الجنب بیماری چې دا کمه بریخونه دي، دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي، هر چاله ورکوي. صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو الله د هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردن نه کړي. ټونګه ورکوي، هر چاله ورکوي، ټونګه سره ورکوي، بل اثر وردن نه کړي، ټونګه دې له ورکوي چې بیماری پکې پیدا کړي. نو دا څه د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده. راغی ایوب علیہ السلام غریب بیمار شو، دلته بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردن نه کړي دي. وی په وجود کې چینجي وشو، دا دروغ ده، چینجي پکې وشي. او بعضې وایي چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لاچو، دا دروغ دي ټول. نو د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کېږي، او بیا چینجي به رالې واپس په وجود کې باچې. او څوک وایي چې وینه کې بیا دی، نه دا غلطه خبره. بیمار شو بس تکلیف شو، وجود یې رو رو ټپېده کمېده، داسې بیماري پرې راله. ممکن د دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د عقې نه نه کې به راتلې چیچک، دا دانې به راختلي، بیماري به راغلي. خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته، د کار قصب نه ووت، کار یې نه شو کولی، مزدوري نه شو کولی، قصب یې نه شو کولی، د ګرځېدو نه ووته. یو جونګړه کې په خپلو پټو کې ځان یو جونګړه جوړه کړې وه، په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیرو، د بیبي نوم یې رحمت و، یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي. تفسیر مظهري هم لیکلي دي او روح الماني هم لیکلي دي او نورو مفسرین هم لیکلي دي. او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې، نفرتونه یې کول، او یا چینجي پکې شوي او چینجي بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول. دا د پیغمبر د بیادبي ده، د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. پیغمبر کې چینجي نه کېږي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې ته نفرتونه شروع کړي. ټیک ده، د دشمنانو بغض وسري، حسد وسري، بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې ده. ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسه اچوي، نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه، بعضې خلکو به نفرتونه هم کول. لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دي. ښه، یا وینې به ځوې ته بېدلې، دا دروغ دي. بهر کیف یو جونګړه کې دیره شو، بیبي ورسره ده، بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي، مزدوري کوي او د لم راوړي او په خپله هم خوري. جناب څونه عمرې بیماري وکړله، دا یو کالو چې دا بیماري پرې راله، دا یو کال عمر. او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روح المانی کې دا حدیث تا، حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری تیره کړې ده او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه دی کړی. بی بی ورته وی یو ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي،
او ته څه وایي؟ وی ما 100 کاله روغ صحت تیر کړی دی. وی 80 کاله. نو وی 80 کاله بیماری چې را باندې تیره شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم کنه. روغ صحت 80 کاله او بیماری 13 کاله. وی د شرمېږم الله ته نشم ویلی. مالا یاره 80 کاله چې د مزې کولې او بچی دې مو او مال دې مو او ځمکې دې مو او جایداد دې مو اسم نه، او چې 13 کاله لا او یو ته خو نیمې ته هم نه رسېدلې بیماري راله نو اوس فریادونه کې نه ویم الله. لیکن علماو لیکلي دي دا، حافظ ابن کثیر هم نور علماو هم لیکلي دي چې سترګې او ژبې محفوظ وو. غوږونه، ژبه، سترګې باقاعده محفوظ. په سترګو هم بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې ړندې شي، بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي، بعضې په ژبه راشي ژبه خرابه شي. نه ژبه هم ښکلی خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي، عبادت پې کوي. غوږونه خپل کار کوي، خبرې پې اوري، او سترګې هم برابر خپل کار کوي. بس غوښه لاړه ختمه شو او ډانچه د هډوکو پاتې شوه، کمزورې شو. دومره کمزورې چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته. دغه بیماري و. بیبي یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړم. شیطان د یو حکیم په شکل دی، یو بوډا حکیم په شکل کې چې راغی. څنګه دا پخوا به زموږ په دې وطن کې هم دا حکیمان ګرځېدل، ګوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته. دا بیبي چې په کومه لاره تله، دا بیبي یې ورله ته حکیم یې؟ او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی، د هغې علاج وکړه، ډېر سخت بیمار دی. وی ښه زه به وله علاج وکړم خو زما یو شرط دی. څنګه دي؟ پیسې به هم نه نهاله، بلکل به ټیک ټاک شي، جوړ به شم. دا پوڼې والا دا وله ورکه. خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ، دا به وایې چې دا د حکیم جوړ کړ. ولې چې د ما شهرت راشي. شیطان خو پوره خبیث دی، په الفلامه دی چې د ما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راځي که دا به وایې. پیسې د نه نهالم، ته غریب یې او تا سره اسم نشته، مزدور کار یې، دا غریبه ګرځې مزدوري به یې کول، او خاوند هم بې څوکه دی، دله مفت علاج کوم خدا به چې د حکیم جوړ کړم. ګورې جوړونکی څوک دی؟ الله دی. ډاکټر خو در سره په علاج کوي. ډاکټر وي ما جوړ کړی، وی دروغ وی، ډاکټر جوړول نشي کولی. دا چې کوم دارو ته خورې دا دارو چا پیدا کړل؟ دا ډاکټر چې کوم دارو در کوي د دې بوټو نه در کوي که نه، دا چا پیدا کړل؟ الله. او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړي دي؟ دا خوږ بوټی، دا تریخ بوټی، دا تریو بوټی، دا بوټی چې دی نو دا ملیریا لر کوي، دا تبه لر کوي، دا خوله وباسي، دا پکې چا اثرات چا پیدا کړي دي؟ الله. ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته را چې په دې دارو کې دا خاصیت دی د دې بیماری، او په دې دارو کې دا خاصیت دی، دا ورته پته ده. دا دارو چې خېټې ته ورشي، دا دنه دارو په دې معده کې هضم شي، او د دې بعضې اثرات دماغو ته ځي او د بعضې زړه ته ځي، او بعضې رګونو کې د وینه تې جوړېږي. دا نظام دننه څوک چلی؟ ډاکټر چلی؟ ډاکټر ورسره دننه کوزېږي، ودېږه دا ډاکټر ورسره کوز شوی دی، معده کې ورسره ګرځي، او هلته کارخانه کې تې وینه جوړوي. ډاکټر خو صرف خاصیت پیژني چې د دې بوټي دا خاصیت، د دې بیماری دا علاج. دننه چې دارو ور واچوي دا وینه تې څوک جوړوي؟ دې دارو د دې نه دا صفرا او دا سودا او دا مختلف څیزونه څوک جوړوي؟ دا بیماری پې څوک لر کوي؟ نه په الله کوي. کوم اوبو کې چې ډاکټر دارو جوړوي دا اوبه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. زمیندار کاکا وایي وی غنم ما زرغون کړي. ای قمقله دروغ وی، تا صرف تخم نستلی دی. په ځمکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی؟ الله. او د دې بوټي نه دا خشته ښکلې وږي چا پیدا کړل؟ الله. که د زمیندار وس وی نو بیا به په یو ټانټه کې 10 وږي پیدا کول او شل به پیدا کول. داسې وکړه نه وه؟ دا خو د الله کار دی. دا ابو هوا چا پیدا کړی ده؟ الله. ځمکه کې طاقت چا پیدا کړ؟ الله. او زمیندار بابا په دې لاس کې او په دې سترګو کې او په دې دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا. ته صرف ظاهري او سبب، باقي نظام څوک چلی؟ الله چلی. نو هغه خبیث ورته وایي شیطان، وی ته به دا وایې چې د جوړ کړم. هغې غریب یې دا ذهن کې واچوله، هغه خو مطلب دا و چې دا مشرکه کړمه، لیکن هغې ته خو زړه کې هغې دا واچوله چې د حکیم په ما ځان مشوری. چې راغې خاوند ته کېناست ایوب علیه السلام دوی داسې یو حکیم دی لار کې، او ما ته خو مفت داروي دا پوڼې راله راکړي، دا وله ورکه جوړ به شي. خو دا چل دی چې دا ټکې به وی چې دا دغه جوړ کړو، حکیم جوړ چې شهرت ته هغه راشي. ښځې دا څوک حرامي دی، دا څوک شیطان دی، رزیل دی. ښه
او دا خو تا داسې خبره دې وکړله زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم 100 چامکینه به دې وام 100 غزار به دې وام پوهېدم دې نه دا خو لا زه جم دی یم ویرېده په دا ښځې له یې زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ور نه شي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونه دي ښځه راله ګمراهه نه کي قسم یې ورته وکړه یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي 100 نه 1000 غزاره مې ووایه تا دې خدای جوړ کړي ورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ولا د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او ماله راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر و خلاص چې جوړ و د له هر څه راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه وایي او چې خاوند پرېوځي له غوندې یا وایي مړه لرې کوي خدای دې پې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پې رحم وکړي چې خاتمه یې ښه شي خاتمه ښه یا خرابه خو مطلب دا چې زه ترې خلاصه شم ټوله شپه راته ټوخېږي او کوټۍ په مخه اخیستې ده او غریب او چې پرېوځي نو څونه ده ښځې ورته بیا خبرې څونه کوي ما راته ویې که نه چې یخې اوبه مه څښه که نه ټوله شپه ټوخېږم دقسې ښې ښه چې دا تا پختی دې روځي خدای دې مردار که بدې ردې مور ته وایي دا ښځې وي دا ګناهګاره ښځه ده د خدای نه لرې سرکشه ښځه چې خاوند ته بد رد وایي چې دې ټیک ورسې دله راوړل خو خوشحاله وې نکري دې به دې په لاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به ګډېدې واده به د بل او ګډا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرېوته نو اوس بد رد ورته وی دا خطرناکه ښځه دا خدای دشمنه ښځه ده دا پکې مونږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا مونږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شو وي 100 چوکې نه 1000 مې ووه تا دې خدای پاک جوړ چې دا بالکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزورې شو که نه او نور د سجدې نه وځي اوس په ناستم الله ته مونږ نشي کولی نو بس الله ته لاسونه پورته کړل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بیام دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې أني مسني الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی شیطانو شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان دا عذاب را رسولی تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی چې الله تا د عذاب را رسولی دی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسوي بې ادبي ده شیطان ته نسبت کوي حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله را ویني انت ارحم الراحمین خدایا ډېر لوی رحم کوونکي ذات خو ته پروردګار بس چې دی اوې الله ته الله فورا جبریل علیه السلام فرشته والا راولېږل پاک وډګی کې ناست ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب ته پونده دې ووهه پونده یې والا راواغېسته ځمکې له یې وواله الله یې چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه ریشا پکې ولامبه ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو اوبه دي پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د 6 کالو ځوان جوړ کړ ټولې شي الله که نه بیماري لاړه ختم بعد انساني بیماري ختم شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړل ټیک ټاک او خشته سور سپین مزیدار خوبصورته چې څنګه 22 کالو اقصی الله کا ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف پسې راتی خشته ښکلې شکل مزیدار خوبصورته سور سپین او نوجوان ښځی راله چې څنګه راله کوټې ته یې وکتل اوس په کټ کې دی ناستې ای سړیه هدلته کې د ما یو ناجوړه رنځور خاوند و هسې شو او خو ده چې ته درندګانو جوړولی دی چې ته حیواناتو جوړ تختولی دی دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیه السلام دې ته پېژنې خپل خاوند دې پېژنې
او ولې دې نه پیژنم ما ورسره بله عمر تېر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده وی زه مخه الله ځوان کړم او ښځه مولا خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک ولا 15 زامن ورکړل څو زامن 15 زامن خدای پاک ورکړ مال خدای سونه ورکو بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د ملخانو باران شو په د سرو زرو ملخانو باران شو په دو ور منډه کړې او هغه راغونډۍ په خپل صادر کې الله ورته وایي ای ایوبه دې نه مې غني کړی نه پیغمبري مې نه در کړی داسې کې لا یا الله وی لا غنا عن برکتک دا ستا برکت دې نه زه مستغنی نه مجت مې دی ورته مال ستا برکت تاره برکت نه خدای نه مایوس کوم بچی خدای ورکړل مال بیا خدای ورکړ جیداد بیا الله ورکړ د هغې نه زیات اوښان د هغې نه زیاتې ګډه چیلی د هغې نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت پې راغی څونه عمر یې تېر که بیا د بیمارۍ نه پس څوک وایي 100 کاله څوک وایي ټول عمر یې 100 کاله او راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پسې اووه کاله عمر تېر که جوړېدو نه پس اووه کاله عمر یې تېر که ښه په خوشحالۍ کې نو مخکې اویا کاله د خوشحالۍ ژوند 18 کاله د بیمارۍ ژوند او ورپسې اووه کاله بیا د خوشحالۍ ژوند دې کې لوی عبرت دی د مسلمان دپاره که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي یو به دې فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخکې دې نه دا نه معلومېږي چې دعا مه کوه خو یو متوکل انسان و اخره کې دعا کړې ده موږ له دا دلیل شو موږ هغه ځای نه شو ټینګېدی دعا کوه بل ښځه به د خاوند خدمت کوي غردی به نه په خدمت یې ولا بل دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر راله علاج وکړو جوړونکي څوک دی الله دی چې کله جوړ شو الله ورته وایي 100 چوکۍ به اوس څنګه چل کېدی ښځې سره دې خدمت وکړه او ته داسې خو چې سړي بیماري غوسه هم ورځي که نه بیمار او بیا داسې خبره یې واورېده چې په هغې خامخا غوسه ورله دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي او که زه مړ شم چې څه به کوي اوس به ورسره څه چل کوې 100 دورې خو چې ده ووایې 100 چوکۍ او 100 چامکې خدا ممړه شي څه به کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ورته یو حیله وښوله یو جارو راواله چې 100 ډکي پکې وي یو جارو راواله جارو چې څو ډکي پکې 100 غزار والا ورته بس 100 چوکۍ والې شو که نه دا ورته الله چله خو یو شمراخ جارو یې راواخېست پکې 100 ډکي وو او یو شلقې والا ورکړه په هغې څوک دومره نه خوږېږي هغې ښځې خدمت وکړه د خاوند خدمت به کوې د خاوند په دې الله اجر او برکت ورکړي